زرق ده هو أقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم. وشروط کتاب کی مختصر غنته کې د مصنف حالات بیانو، انتهایی مختصر. زمونږ د کتاب د مصنف نوم محمد دی او د پلار نوم محمد دی او د نیکه نوم عبدالرشید دی. ابو طاهر کنیت دی. کنیت بتا سټول پیژنې ابتا امتا ابن بنت وغیرہ ته چې نسبت وشي ته کنیت ویل کېږي. او سراج الدین لقب دی. یو سړي کې یو صفت پروت وي، دغه صفت د وجې نه کوم نوم ورکړی شي هغې ته لقب ویل کېږي. او حنفي مسلک دی. پوره نوم یې خلک داسې اخلي: ابو طاهر سراج الدین محمد ابن محمد ابن عبدالرشید الحنفی السجاوندی. سجاوندی ورته ولې وایي؟ سجاون یو علاقه ده، د هغې اوسېدونکی دی. او دا کم ځای کې نه نو څوک وایي د افغانستان کې کم ښار دی کابل، د هغې قصبه وه، د هغې هلته پیدا شوی نو ځکه ورته سجاوندي وایي. او څوک وایي سیسان کې یو ځای دی، سیسان سجاون د هلته پیدا شوی دی. او څوک وایي د سګاون معرب دی. دا یعنی سګاون او اجمي جبه کې او عربی د چې راواوښتلو ګاب خو نه ویلی کېږي، نو سجاون ته جوړ شو. بې دا زمونږ مصنف د سراجي چې دا پیدا شوی کله دی، نو د پیدایش پته نه لګي. ځکه هر څوک دار چا خاندان دومره تعلیم یافته چې هغه د اول نه دار سړي په تاریخ پیدایش هم لیکي. لکه موږ کې به تقریبا ډېرو ته نه یاد چې موږ کله پیدا شوي، نه ده ته هم نه یاد کله وفات شوی دی. نو بعضې علما وایي چې 600 هجرۍ کې وفات شوی، چا 700 هجرۍ کې لیکلی. خو دا دواړه اقوال غلط دي ښه، ځکه د سراجي یوه شرحه ده، د هغې مصنف نوم چې د ابوالحسن حیدره ابن عمر نوم دی، ابن عمر. ابوالحسن حیدره ابن عمر نوم یې دی. هغه د ده شرحه کړې ده او هغه چې وفات شوی دی نو په 358 هجرۍ کې وفات شوی دی. نو دا خو نشي کېدلی چې متن دې په 600 هجرۍ کې یا 200 هجرۍ کې او شرح دې د دې نه مخکې لیکل شوي. شرح چې دا خو فرع د متن وي، اول متن وروسته شرح راځي. نو معلومیږي دا چې د زمونږ مصنف د سراجي چې دی دا د 358 هجرۍ نه مخکې پیدا شوی دی. بهرحال د علم میراث او د علم الفرائض تعریفونه کوو، موضوع بیانو، غرض بیانو، ماخذ بیانو. نو دا ټول واورئ، حاشیه کې لیکل شوي هم دي. یو علم المیراث دی، یو علم الفرائض دی. فرائض چې دا د فریضې جمع ده، او فریضه فعیلة وزن دی، او لغت په اعتبار سره تقریبا 6 معنو باندې استعمالیږي او ټول قرآن کې استعمال شوي هم دي. یوه معنی د تقدیر، اندازه کول، مقررول. فنصف ما فرضتم قرآن کې الله پاک وایي نیم هغه مهر به ولا کوئ کوم چې تاسو مقرر کړی دی. د مقرر شده مهر نصف به ورته ورکوئ. او دویمه د فرض معنی د قطع معنی یقین. کوم شی چې یقیني وي قرآن کې الله وایي نصیبا مفروضا، نصیبا مقطوعا. او دریم نمبر د فرض معنی د ما یعطى من غیر وزن، کوم شی چې بل ته بغیر د عوض ورکول کیږي. او څلورمه معنی د فرض انزال ده،
قرآن کې الله پاک وایي ان الذي فرض عليك القرآن ان الذي انزل عليك القرآن. تاسو اشیاء پیدا کړی دا کنه دا پنځم معنی تبیین دی بیانول. الله په قرآن کې وایي قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم بين الله لكم بمعنى معنی دی. شپږم معنی د فرض احلال ده او په دې معنی باندې استعمال شوی دی. فرض الله احل الله. دا شپږ معنی دا د لغت په اعتبار سره وي. اصطلاحي تعریف دی محشي ذکر کړي د شامی په حواله سره در مختار کم چې متن شامی دی. علم بأصول من فقه وحساب تعرف حق كل من التركة. علم الفرائض ویل کېږي علم بأصول دا د یو اصول او د قواعد علم دی. دا اصول چې دي دا د څه اصول دي؟ من فقه دا به فقه اصول وي وحساب او د علم حساب اصول به او دا داسې اصول دي تعرف حق كل من التركه چې دا خی بیانوي حق د هر یو کس د طریقې نه. طریقه د مړي هغه مال ته ویل کېږي چې داغه د وفات نه پس داغه په ملک کې پاتې شي. نو تعریف به شوی علم بأصول من فقه وحساب تعرف حق كل من التركه. دا علم د اصول او د قواعد دی او دا اصول او قواعد د فقه او د حساب قواعد او اصول دي چې په دې سره پیژندل کیږي بلکې دا خلکو ته ورخی حق د هر وارث د مړي د مال نه. موضوع د علم میراث سره د علم الفرائض سره تعریف د علم میراث هم زده کول پکار دي ځکه به موضوع بقیه شي نه ټول یو شان دي. علم الموارث میراث اصل کې میراث میعاد ولا قاعده به تاسو ویلي هغه د وجنه میراث جوړ شوی دی ورثه یې رسونه دی. دا علم ته ویل کېږي چې بده کې د مړي د مرګ نه پس په ملکیت کې کمال وي او حقداران ورثو ته ملاويږي د علم میراث ویل کېږي. دا علم ته ویل کېږي چې د مړي د مرګ په وخت کې داغه په ملک کې کمال وي او ورثو ته منتقل کېږي. په کوم علم سره د علم ته ویل کېږي علم الميراث. کستا سوچ علم الفرائض او علم الميراث اگر که الفاظ من بدل ویل خو مقصد یو. برحال موضوع د علم سره نو موضوع د علم طریقات دي. د مړي کم مال باقی پاتې کیږي دا باغی کې باس کوي چې پلانی وارث ته څومره ورکو پلانی ته څومره ورکو او بیر د علم غایه سره غرض او غایه ایصال الحقوق الى اربابها. دا حق ولا حق ورکول خاوند حق ته حق ورکول هغه د حق رسول دا د علم میراث غایه او غرض دی. همدغه شان ولا بلم بیان کړي او الاقتدار على تعيين السهام لذويها على وجه صحيح. قدرت حاصل اول په متعین د حصو باندې چې حصے متعین شي بده سره قادر شي او به ورکی چاته څوک چې د حصو والدي په صحیح طریقې غوته به ورکی. دا مشوله به استمداد د یعنی ماخذ د علم میراث څوک دی تاسو هشه کې زه ته معلومیږي کنه ورې مخکې به ورځي. استمداد یعنی ماخذ د علم میراث هغه درې شي نه دي. قرآن دی یعنی کتاب الله او سنت دی او اجماع ده. قیاس په دې کې څه دخل نشته دی. اگر کو اصول خو څلور دي خو په میراث کې قیاس نه چلیږي ولا مدخل للقياس. به ورپسې حکم د علم میراث علم فرائض حکم سره
نو تعلیم حاصلول د علم میراث دا فرض کفایي دی. یو علاقه کې یو داسې کس موجودېدل لازمي دي چې هغه په علم المیراث باندې پوهېږي. که یو کس پیدا شو د ټولو غاړه خلاصېږي او که یو نو موجود نو بیا ټول ګناهګار دي. خو دا خبره موږ بار بار کوو، دا کوم طالبان چې دلته راځي دا په هغه یو کس والا خلک دی. تاسو هر یو کس د خبرې علاقې یو کس یې وایي، نو دا به نه وي چې بس د کلاس کې یو زده کو او بس دا غاړه زموږ ټوله خلاصه شوله. نو هر یو کس چې دی هغه یو کس دی، یعنې هغه باندې ګورې لازمي ده چې یادې کړي. او به نسبت د فقه سره فقه سره دی نسبت د عموم خصوصي مطلق دی. فقه عامه ده، علم الفرائض او نور علوم ته شامل ده، او علم الفرائض خاص دی، دا صرف د میراث ولا علوم ته شامل دي. واضحین د علم میراث څوک دي؟ دا مجتهدین دي. فضیلت یې سره د علم هغه د نبی له سلام د حدیث نه معلوم دی، کوم چې کتاب ولا په خپل متن کې ذکر کړی دی. تعلم الفرائض وعلموها الناس، خپل مزکی علم الفرائض او خلقو ته مخوي، فانها نصف العلم. ام بدې مضمون کې نور ګڼ احادیث هم وارد دي. نبی علیہ السلام وی دانه علم دی چې کله کتاب ته ورګټ شو فانها نصف العلم، مطلب به بیل ته بیانوګه. مخکې راځي ارکان د علم څو دي؟ دای زکول پکار دي لازمی تور معنی. نو درې ارکان دي. یو وارث ته، یو مورث ته د چانه چې میراث ورل کیږي مړې، او دریم نمبر حق موروث ته، هغه مال چې کوم د مړی نه ورثو ته منتقل کیږي. د علم الفرائض درې ارکان دي، وارث او مړې، او دریم نمبر حق موروث، کوم مال چې د مړی نه وارثانو ته منتقل کیږي. شروط د میراث دام درې دي، دا شامل ذکر کړي، خدام یاد ساتي. موت مورث حقیقتا او حکما. اول شرط دا دی چې میراث بالا منتقل، میراث با الا وارثانو ته ملاویږي چې د چانه میراث اخلي اخو وفات شي کنه. نو موت د مورث چې دا لازمی دی. په ژوند کې که څوک میراث تقسیمي دا مسله یاد ساتي، خاص کر مفتیان حضرات دا مسله یاد ساتي. په ژوند کې چې میراث تقسیمي کې هغه اې د میراث نه ویلې کیږي، هغه اصل کې هبه وي. پلار را پاسي کې په بچو باندې خپل مال تقسیمي دا هبه ده، دې کې قبضه ضروری ده. هبه کې قبضه شرط ده کنه. نه که چېرې یو سړی را پاسيږي دغه څلور زامنې بالفرض، یو زوی له نیمه حصه ورکړي، نیمه سبا او بقیه کومه نیمه حصه هغه نور زامنو ته پرېږدي لا ورکړي نه. نو که سبا له دا سړی وفات شي نو په دې بقیه نیمه کې به هغه یو زوی شریک کې چاله چې نیمه ورکړې ده. ځکه میراث کې ټول بچي شریک وي. ژوند کې چې ورکړی میراث نه دی، اگر کدا یو ته ویلي نور بنالي دې مسله ورسېدلې. بل خبره ده چې په ژوند کې څوک خپل مال تقسیمي، یاد ساتي. به باغی کې صحیح قول د امام ابو یوسف رحمت الله علیه دی چې هغه کې به مذکر او مؤنث برابر وي. دا باندې کې چې مذکر لا ډبل ورکې او مؤنث لا سنگل ورکې، دا قاعده یې ذکر کا. خاص طور دا کوم چې مفتیان حضرات دي په ژوند کې کمال تقسیمیږي، امیراث نه هغه هبه وي، قبضه پکې شرط وي، او هغه سره سره پکې مذکر او مؤنث دا برابر وي. داسې باندې کې چې مذکر له ډبل ورکې او مؤنث له سنگل ورکې. بده مسله ورسېدلې. بهرحال اول شرط ولدار چې د چا میراث تقسیمي هغه به مړوي، یا به حقیقتا مړوي معنا دار ثابت وتی، او یا به حکما مړوي او رک چې شو پته نه لګي ډیر وخت، او به په فیصله وشي چې دا د باندې د مرګ حکم ولګېدل، دا ورسره به وي. کجی دویم نمبر وجود وارث عند موته حيا حقیقتا او تقديرا. دا ټکی به یاد ساتئ ښا، دا حواله به یاد ساتئ. شامی عبارت ذکر کړی دی وجود وارث عند موته حيا. میراث باغه چاته ملاویږي څوک چې د مړي د مرګ په وخت کې ژوند دي. وجود وارث عند موته حيا
که یو سړی د مړي د مرګ نه مخکې مړ هغه ته میراث نه میلاویږي د مړي هغه وارثانو ته هغه اولاد ته ورونو خویندو ته پلار وغیره ته میراث میلاویږي چې د مړي د مرګ په وخت کې هغه ژوندي وي ښه حقیقتا ژوندي وي مطلب دا دی چې خارج کې موجودي او یا تقدیرا وي لکه حمل دی بیان سراجي په اخیره کې راځي چې کله یو سړی وفات شي او داغه د کور ولا حمل وي نبی ور سره څه کوو میراث به بهر حال حمل لساتو حمل له میراث ساتو څنګه به ساتو بیان به روان دی ښا نو شرایط شو دعا او دریم والعلم بجهه ارثه قرابه او زوجيه او ولاء چې علم به حاصلو منګه په جهاد د ارث معنی دي سړي ته میراث ورکو ولی ورکو زوی دی زکه ورکو خزه ده زکه ورکو کنه مولای دی موثق دی زکه ولا ورکو په تخصص ولا باندې دا څه چې ویلي دا ټول یادول لازمي دي ښا تعریف بم یادای موضوع بم یادای غرض بم یادای ماخذ بم یادای نسبت بم یادای فضیلتم ارکان خاص طور باندې ارکان او شرایط باری او بیان اوري ښا دوست به ته اورم خجي مخ کې راځي وس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دلته یو خبره کومه مخکې مې ونکله مرقات کې وس ضروری دی چې وی کو دي کسانو ته مخکې کړم دا موږ د هر کتاب په شروع کې وو مصنف بسم الله ذکر اولې د چې د قران اتباع کوي د حدیث اتباع کوي نبی علیہ السلام فرمایي كل امر ذي بال لم يبدا فيه بسم الله فهو اقطع مختلف الفاظ راغلي دي هر د لوی شان ولا کار چې بغیر د الله بسم الله نه شروع شي بسم الله نه غیر شروع شي هغه کمزور وي نه تمام به ودای مفهوم دي او به چې الحمد تراکو شو هغه بارکم ویو چې مصنف الحمد ذکر کړل چې بسم الله نه پس قران کې دا کم چیز موږ مخې ته پروتي الحمد وی الحمد کوم حدیث وارد ده کل امر ذی بال لم یبدا بحمد الله امر غله ده او عام مصنفین مول بسم الله ذکر کوي به الحمد ذکر کوي دا کیسه موږ ورو کنه به دې برکه یو مشهور اعتراض موږ نقل کو چلکه بسم الله ابتدا چر ابتدا شرط تعجیب کړي دا خو یو بسيط شی دی بسيط ابتدا بیا صرف د بسم الله نه کیږي او صرف د الحمد نه کیږي کہ بسم الله نه شروع کې الحمد پاتې کیږي او کہ الحمد نه شروع کې بسم الله پاتې کیږي دا خبره مورید دي کنه دا روان ځکه مش تاسو به بار بار اوریدلی ابتدا بسيط شی دی یا به حدیث د بسم الله باندې عمل کو حدیث د الحمد ولا شاته پاتې کیږي یا به حدیث د الحمد باندې شروع عمل کو نو حدیث د بسم الله ولا شاته پاتې کیږي نو سبق وس نو دې باره کې به د دې جواب کې خلق د ابتدا اقسام بیانوي او ابتدا په درې قسمه ده دا شامیم ذکر کړي خای ابتدا د اقسام ته اشاره کړي هم د جواب کوي دا کوم چې موږ وایو وس دا په توضیح کې دي اشاره تعذیب کې دي دا او ابتدا په درې قسمه ده یو ته ابتدای حقيقي ویل کېږي او یو ته ابتدای اضافي یو ته ابتدای عرفي ویل کېږي ابتدای حقيقي هغه ابتدا ته ویل کېږي چې په مقصود او غیر مقصود دواړو باندې مقدم وي او دویم نمبر ابتدای اضافي چې هغه په بعضو مقدم وي په بعضو نه مقدمه یعنی په مقصود باندې مقدم وي او په غیر مقصود خطبه وغیرہ باندې نه مقدمه ابتدای عرفي چاته ویل کېږي چې هغه په عرف کې ابتدای حسابيږي پچا مقدمه ده پچا نه د دې سره کار نه عرف کې چې چاته خلق ابتداوي بس هغه ابتدا ده نو جواب داسې کوي چې بسم الله کې ابتدای حقيقي ده مقصود معنی به مقدم کې الحمدلله رب العالمین یعنی خطبه معنی غیر مقصود معنی غیر مقصود یعنی الحمدلله رب العالمین دغه شان په مقصود باندې کوم چې کتاب مسائل به غیبه مقدم کې او حدیث کې چې د الحمد کوم بیان راغلی دی نو د دینه ابتدای اضافي مراد ده یا د دینه ابتدای عرفي مراد ده خیر ده که غیر مقصود نه مقدمه بسم الله معنی نه دي نو عرف کې متخلق ابتدا وي ابتدای اضافي متویل کېږي ځکه مقصود معنی مقدمه ده او چا ویلي دواړو کې ابتدای عرفي مراد ده دا جوابونه وتا سوریدلی کنه علامه کشمیری رحمت الله علیه بدی
اعتراض او جواب اصل کې په اعتراض رد کړي نو جواب ته ضرورت پاتې نشو. تقی عثماني صاحب درس ترمذی کې دا قصه را نقل کړي ټوله کبه څو ګوري نو ګوري په اول جل کې خلاصه دا غي دا چې اصل کې د بسم الله په باب کې کوم حدیث وارد دی هغه یو حدیث دی او تناقض د بارا او اختلاف د بارا کم از کم دوه حدیثونه پکار دي. یو حدیث کې د الحمد بیان وی یو کې د بسم الله بیان وی نو موږ به ویلې چې دوه حدیثونو مینس کې تعارض راغلی دی به تطبیق کو نو ابتدا اقسام جوړو حالان کې حدیث یو دی چې حدیث یو دی نو تعارض نشته اعتراض نه نشي راتللی یو حدیث ته په دې باب کې او د الفاظ صرف دوه قسمه نه دي نقل چې الحمد او بسم الله دا حدیث یو دی او راوینو تقریبا 15 قسم الفاظ نقل کړي دي حدیث یو دی ها نو به ذکر کړي چې تقریبا حدیث کې لفظ ذکر راغلی دی کل امر زبال لم يبدا بذكر الله راغلی دی نو به باز راوینو د ذکر نه بسم الله خستی دا او باز راوینو د ذکر نه الحمد خستی دا چا د ذکر نه بل معنا خستی دا چا د لفظ د ذکر برای راز ذکر کړي دی حدیث یو دی ها هغه که ذکر مراد شي نو بسم الله تم شامل له ذکر تم شامل دی الحمد تم شامل له خلاصه دا چې اعتراض ناراضي ښه ځکه اعتراض الله راځي چې حدیث دوه وي حدیث خو دوه نه دی یو دی راوینو الفاظ مختلف نقل کړي دي بس چا چې په کم باندې شروع کړه بس تا په حدیث باندې عمل راځي بسم الله یو کړه که په الحمد یو کړه خو به زمنګ د سلفو طریقه دا ده چې هغه د خطبو په شروع کې الحمد راوړي او په غیر خطبو کې به بسم الله راوړي په شروع کې نه تاسو ممدا سي کوي په شولې به دې قسم باندې راځي ولا مخکې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین ټول بیجنې د کال شروع د چې حمد په کوم مانو راځي وخت په بل کتاب کې ویلا حمد ثابت دی خاص الله لپاره رب العالمین چې رب د ټول عالم دی حمد الشاکرین که حمد الشاکرین دی اصل کې دې ته ویل کېږي منسوب بنزع الخافض اصل کې که حمد الشاکرین کعب حرف جر حذف شلو اوس علت د جر ختم شلو اوس جر نشو ورکولای نو نسب هم ورکو نسب زکه ورخو چې دا اخف الحرکت دی په حرکاتو کې که حمد الشاکرین من حمد بیانو الله د پاره پشان د شکرګزار خلکو د حمد والصلاه والسلام على خير البريه محمد واله صلات کې هم وختي خبر وکړه لکنه چې صلات په تحریک السلامین په معنا باندې مرضی او صلات د دعا په معنا باندې مرضی د صلوتن کشي د دعا په معنا به اگر د جمهور رائے دا وصلی علیهم ان صلاتک سکن لهم دغه معنا ده او حدیث کې مرضی کچری روجی او چا سمیل وشول نو فصلی به ته دعا وکا وليصلي الفاظ دي او کدا صلا انما خوج صلى صلا انما خوش لك علامه زمحشری رحمت الله علیه دغه شان وای نبی د صلا ان معنا ده تحریک الصلوین والصلاه والسلام اوس دې خبر ته ضرورت نشته لکه موږ نه د دې مقصد د بار وایو چې صلات او سلام د غیر انبیاء د بار ویلې شکنه شي ویلې دا خبر نه کوخه والصلاه والسلام على خير البريه رحمت کامله د الله پاک اغه نرمي چې دا او براءت د نقایض نه دا على خير البريه د بهترین د مخلوق باندې دی وی یعنی دا دعا کو یا الله پاک پاغه باندې دی رحمت کامله وی ته به رحمت راولېږي او سلام هم راولېږي على خير البريه او مخلوق کې چې څوک بهترین دی چې نبی علی السلام دی محمدin دا بدل د خیر البریه نه دی یاد فی بیان دی داغي او آله وختم پال کی خبر وکړه چې څوک وي اهلون دی اصل اهلون دی او څوک وي چې اهلون دی او آل او اهل کې فرق ام بیان کړلو الطيبين الطاهرين چې کوم طیبین دي آل د نبی علیہ السلام او طاهرین دي طیبین او طاهرین عام طور دواړه په یو معنی استعمالي کې چې کوم پاک دي خدلته په لفظ دلته دواړه بیل ذکر کړي نو لہذا لک فرق پکې کو ماشي ذکر کړي طیبین نه مراد
منزهون عن الاثم بالقلب قصدا چاغو قصدن د زړه ګنا نه پامن کی دي محفوظ دي هغه نه پاک دي او طاهرین مراد مبرؤون عن الاحسان بالجوارح چې دیو بری دي دا ګنا نه چې کوم په جوارح معنی کیږي نو یو ګناي قلبي یو ګناي جوارح والی نو طیبین چې دا پاک دي د زړه ګنا نه او طاهرین چې دا پاک دي د جوارح والی د ګنا نه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا بقي به ان شاء الله سبانه وي بس ته ځان سره به یو کاپی راوړی او قلم به راوړی لازمی دین غیر کار نه کیږي او حاضری به لازمی کوي حاضری به کې لازمی ده یو ورځ شماته شي کنه یو ورځ کې غیر حاضری وکړي نو به دا کړای د به ماتي کې به نه به رسېږي نو کوم مطالعه نه کوي کم از کم تکرار کوي په لار کې اړوي ځان سره تقریبا 2-3 ورځې پورې به موږ تشه ګوټه لګاو کا کپیږو کنه پیږو بس ګوټه به لګاو صحیح ده جی کتاب سبحان الله